درمنو کتونکو مو سره چې کوم نوس کس دی ګلمرشاه افریدي چې د افریدي قبیلې سره تعلق دی د جنرال ضیاء الحق صاحب سره دغه از ډرایور پاتې شوی دی. د جنرال ضیاء الحق حوالې سره د پوښتنه کوو چې دغه مزاج څنګه و، نږدې نه د اوسه ټایم تېر کړی دی. هیڅ کوله ډیپټیل لوړی مو خپل جرنیل ور هغه لپاره هغه ساتلی وم. نو بیا هلته ضیاء صاحب روغی ورسره سرشپیک جرنیلون نور وو. نو موږ جرنیل صاحب ته وویل چې دا ډریور ډېر ښه ډریور دی او دا خسو ته چې خفه یې نه کړې. هغه وایي چې دا خو نه خفه کوم. نو مو لا ورته وویل چې بچی مو چې مو سره به ډریوري وکړې چې ته خو هر چا څه کولی شم. نو موږ جرنیل صاحب ته وویل چې دا به د مو سره وي چې ته کله روسیې پېښور نه نو ټوله به ګوډه به لوړ وي. نو تو سره به ډیپټي وي مو دوه بچي دي یوه یې لور به ده ضیاء الحق دغه ضیاء الحق دی که څه دی او بله نور الحق وه یوه یې سودا غوندې بچی وه. نو ویل چې دا به سکول اورې په سیور کپړو کې او مطبقین یې بیا راوراو چې جرنیل سره وتي نو جرنیل سره ډیپټي کوه. نو مو هغه ډیپټي ونیوله نو تقریبا جي ایچ کیو کې مو 2 کاله تېر کړل. په هغه ټایم کې د خلکو فوج سره څومره مینه وه او موجوده ورته وینې چې خلک څه وي فوج له نو په هغه ټایم کې ویلې په څه وجه خلکو د فوج سره مینه وه؟ په وخت کې خو داسې وه چې که پوج وای او که سیول وای مینه محبت و لالچ نه وه. د یوه سپویي به دغه قدر عزت کېده لکه چې یو صبحدور جمعهدور کېږي. غریب خلکو نه څوک پوښتنه کوي نه دغسې ویډیوګانې کوي چې وایي چې یاره تو صدق شو دغو خلکو له څه تکلیف دی. په خپله په خېټه موړه دي خو د غریب د لوږې هغه نشته دی. د فوج طرفه د چا پوښتنه کړې تو بیا یې نه بعد څه شي تو چې مطلب څه ولات کې شی در کړي دی نه نن نه مخکې مو نه چا دا بیان نه دی اخیستی او نه چا نه پوښتنه کړې ده. چې روغلم بیا مې خپله مزدوري شروع کړه ډریور وم ګوډی مې چلوه بچو لم بس دوړه ګټله. چې د ضیاء الحق لکه خوی یې څنګه و ته خو پوتې شوی وې که نه مینه محبت وو په هغه کې اخلاق وو او هغه خبره چې سپویي به ولیده نو هغه نور څه خو پسې څه تکلیف نو ته غوړه به یې ووسته لکه خپل بچای. دومره قدر عزت به یې د سپویي که. نو چې سپویي لکه اوس صدر ایوب صاحب په سن 65 کې لړوي شوه او هغه په ځون پورې بمونه وتړل نو سپونو ته مخکې ور ودانګل ځون یې پې بوډو کو انډیا یې ووهه. نن سبا هغه غیرت په پښتو اول په موږ کې نشته پسې په بر کې سر پناه کوو.